أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته 38 آیت آیت دیرشم سورۃ الزمر ولئن سألتهم او اے نبی کچرت د دې کافرانو تپوسو کې من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دی اسمانو زمکه ليقولن الله دی بخامخا په جواب کې وایي چې الله پیدا کړی دی ور خالق منی کته د کافر نه تاسو کې زمکه اسمان چا پیدا کړی دی وی الله قل تور تبیو و افرایتم تاسو خیال له ما تدعون دا غصب بارکه چې تاسو یې را بلې من دون الله د الله نه سوا تو درا مدد شوه مدد شلو یزوانا یا الله تو منات आवाज کې ان ارادنی الله کچر الله را دوخي زما بارکه به درند تکلیف هل هن آیدی کی دیشی ته چې کم سيزونه الله نه سیوا را بلنه آیا دی کی دیشی کاشفات ضره لری کون کې داغ تکلیف دا بوتان او دا استاد باباګان هغه تکلیف بیا در کوشش کم چې الله راولي او ارادنی برحمت یا الله غوړي دما مبارک د رحمت ارادو کی هل هن ممسکات رحمته آیا دی تاسو چې الله نه علاوه بندگی کوي آیا دی بندون کی دیشی داغ د رحمت نه نشي کېده قل حسبي الله تو یا مال الله کافی دی الله پورا دی بس علیه یتوکل باغ باندې توکل کی اعتماد کی المتوکلون توکل کون کی امام رازی رحمه الله اغوی کله چې الله پاک مشرکان له تفصیلی او طویل لګده یې ورکړه تخویفات ول ورکړه او موحدین سره وعده د جنت وکړه بشارتونه ورکړل نو دوباره راضی و د مشرکانو هغه طریقہ بت پرستی د بوتانو عبادت کول هغه غلط ثابت دی چې دا طریقہ غلطه ده چې تاسو دا کار کوئ اول پدې کې دا خبره ثابتېږي د آیت کې امام رازی وایي چې مشرکانو د الہ او د قادر د عالم او د حکیم او د رحیم ذات وجود منو چې او داشتا دا خو د قران نه معلومه شو کنه چې د دین د بوزه کې جسمه اسمان چا پیدا کړی دی خالق څوک دی یعنی الله خالق منه دغه صحیح خو عبادت یې غل نه کو دا به کې مسله وا او آیت کې دویمه خبره دا ثابتي امام رازی دا لګي چې دی بوتانو سو قدرت او اختیار د خیر او شر نشته دا قل فرایتم ما تدعون دغه مسله ثابتيږي بس په الله اعتماد کوي هغه الله پورا او کافی دی کنه دغه آیت نه جوړ دی ابن کثیر هم لیکي چې د مشرکانو دا اعتراف کو چې الله د ټول سيزونو خالق دی خو سره د دې باوجود د دې پوي باوجود د نور سيزونو عبادت کو د هغه سيزونو عبادت کو چې نه دل پیدا ورکو نه نقصان عنوان بدای چې د مشرکینو د فکر تضاد مخالفواله یو خبره ابل خابله دوړ په منځ کې ټسل یعنی الله خالق معنی نه عبادت لول نه کې دا بل چا چې د عبادت کې انده خو خالقان نه دي کنه نو ولې عبادت کې څلورم دلیل عقلی اعترافي دا الله نه سوا چې سيدي دا غینه د خالقیت او د تصرف نفي کوي او دا خبره مشرکان منی نو مشرکانو اقرار دی په چې او د الله نه سیوا چې سدي کنه هغه پیدا کول نشو کوله اوس خدا وی کنه اوس خو داسې مشرکان دي چې هغه د مال پیر بابا راغله الګ پیر بابا خلق کولی شي پیدایش کولی شي هغه مخکانو خو چې خلق سماوات او درازیو الله کوي کنه عبادت الله نه کو دی خو عجيبه غونته هغه نه ورتیر خلق دي امام طبری کی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اکجت تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکانو نه
دا مشرکان چې د بوتانو عبادت کی الله یې پرې خیر تپوس ته وکړي د خبرې چې چا پیدا کړی اسمان نو زمکه اچھا پیدا کړیو ليقولن خامخا دا مشرکان بتا ته وای اے پیغمبر چې دا الله پیدا کړی دی الله دا کړی دی قرطبی دلته لیکي چې خبره واضح شو چې مشرکان اگر چې د بوتانو عبادت کو خو الله خالق منو دا الله خالقیت تسلیمو نه کړي چې الله خالق ای تسلیمو کنه الله خالق دی نسنګ دیتا د خپل خدایانو نه یری رستو آیت کې دا تیر شو یو آیتونو مخې آیت مخې دا تیر شو چې دی ويخوفونك بالذین من دونه 36 آیت سره ربط راولي چې تاسو الله مانه نبی اول ما د مخلوق نه یروي حالانکه دا خو مخلوق دي کنه تاسو بوتان خو مخلوقات تزمه کا اسمان غي نه پیدا کړی کنه تاسو ول ما دا غي نه یروي امام بیزاوی دی بوای چې دا الله کوي دا ولې زکه چې دی د دلایل ښکار دي دغه خالقیت شوا دغه خلق دي شي بل څوک نشو کولای نکله چې دی دا خبرو کې چې الله خالق منو نو ته د پوس بلوګه قل تو دوه پیغمبرام دی چې د اعتراف وکړو ته تبیو یا افرایتم ما تدعون من دون الله تاسو څه خیال له مال خبر راګه ما تو وای دا اغه سو بارکه تدعون چې تاسو را بل من دون الله سوا د الله نه تاسو عبادت کوي اغه اسنام او اغه له دای بارکه ما ته بل خبرو کې د دې خبره ان ارادنی الله کجره الله ارادو کې ما بارکه به در د تکلیفو الله ارادو کی هل هن آیت دغه بوتانا تاسو چې عبادت کوي د الله نه علاوه دغه قبرونو والا دغه کاشفات الضر دغه تکلیف لری کون کی دی د لری کولی شي الله دما بارک یو ارادو کی ما باندې مرض راولی زما رزق کم شي یا مال اخرت کې سزا عذاب راګینه آیا دی زمانه دغه تکلیف اړول شي دا بوتان وسلری په دې باندې سمرغندی د دې دا وسته قدرت شته چې زمانه دا تکلیف واړي دا قبرونو والا دا نور تاسو د الله نه علاوه عبادت کوي هغه خبر کې دی هغه ژوند دی هغه مړ دی هغه روح دی هغه شیطان دی هغه فرښتہ دی هغه پیغمبر دی هغه څوک دی خو چې داخله کې عبادت کوي نه ته دا غینه د بوسو کې چې آیا دې تکلیف لري کول شي اور ادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته یا الله ارادو کې د ما مبارک دی او رحمت نا آیا دی لري کول شي دغه بوتان دغه نور خلک تاسو عبادت کوي دی لري کول شي بندون کی دی رحمته دغه رحمت کله باغ ما باندې یو فراخی راوړي د ما مال سیوا کی زما وجود خکی بیمار ما نور سو خیر و برکت راکی نه آیا دی بندول شي نه نشي بندول جواب دلته پړته ها قرطبی وی لا تکشفوا ولا تمسكوا هغه تکلیف لري کوئی نشي د الله پاک او رحمت دی بندول نشي قرطبی هغه جواب دی پسې دی طبریم لګي فانهم سيقولون لا زکه دی وایګن خامخوي چې نه پوتانیس نشو کوله ګوره کاشفات او ممسکات صيغه تانیث راوړل دي د مؤنث صيغه راوړل دی امام رازی جواب لګي قلنا المقصود التنبيه على كمال ضعفها موږ دا وایو چې د خبر ورکړي چې دا مکمل طور دا کمزوري دي لکه د خزو غوند کمزوري ده کې صيغه وزاده د تانیث راوړي دي او کله کله بدی دي ته نسبت هم د مؤنث کو نمونه به د خزو یو الله ته وته والعزا ومنات الکه دا جمعه ته دغان مو ورته وکاند وخت یې سړی منوکان پاکه درې جملې ما وې ته هم زه ته اوس خبر وګوره تا نو ګنا شریفان نه پاکيږي قل حسبي الله تو آیا چې الله مال کافی دی تو آیا پیغمبره الله مال کافی دی الله پورا دی کنه ها دغه سيزونه چې دی تاسو د الله نه علاوه عبادت کوي کنه دین نه مال نقصان را کولی شي نه ضرر را کولی شي الله مال کافی دی ما د دینه مې راوي چې بوتان بداو کیو دا بو کې طالب نقصان ضرور سي وای خوفونک غایت ته اشاره ده 37 آیت ده بس الله مال کافی دی هغه کافی دی امام بیزاوی لکی فی اصابت الخير ودفع الضر هغه الله کافی دی مال پر سوالو د خیر کې او د ضرر په فقولو کې هغه پورا دی بس پاغه باندې اعتماد کوم بوتان باندې اعتماد نو کوم دین نقصان ور کوی شي نه فایده ور کوی شي علیه یتوکل المتوکلون
پاغ باندې توکل کی بھروسہ کی توکل کون کی الله باندې توکل کی هغه څوک چې توکل کی په بل څه باندې نه کوي ما خپل کار هر څه هغه ته سپارلی دي ښه وثوق کوي پاغ باندې وثوق واثقون اعتماد کی پاغ باندې اعتماد کون کی زکه چاغي ته پته را چې هر څه الله کوي زکه په توکل کی امام بیزاوی ویلی علمهم بان الكل منه تعالی هر څه الله هر څه کول ول الله ده قل یا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون قل یا پیغمبرا د خلق تو یا قوم زما قوم اعملوا عمل کوي على مكانتكم په خپل طریقه انی عامل یقینا عمل کوونکم په خپل طریقه فسوف تعلمون زرد تاسو په پوښه پته به تو لګي د شي من یاته عذاب چاغه سوک ته جرازی غتا عذاب یخزیه چاغه رسوا کی عذاب چې د رسوا کی ها د او شرمي ويحل عليه والنازل بشي پاغه باندې عذاب مقیم عذاب د همیشوالی تا ته پته لګي دا سوک ته ها دلیل جدید پیش کنا د دوستو آیت کې او دا دلیل چې داغه څه جواب نو دی سره نو اوس سره دلته کې ویره ورکړي نه پس یې را ورکړه چې خاص هم دا خپل غلط کار نه وړي په زور کا پته به ولګي د مشرکان نه د براءت اعلان او شیخ به دا اصل نه توکل تفسیر دی د آیت براءت ذکر کې نه توکل بیان کیخه چې بس ما سره جدا ده ما په الله اعتماد ته بس خپل کار کوي میس میں نہ پکارے قل یا قوم اعملوا على مكانتكم او یا محمد صلی الله علیه وسلم د خپل قوم نه مشرکانو ته او یا هغه چې د بوتانو عبادت کی دغه نه خدایان جوړی عمل کوي په خپل طریقه باندې لګیا بس لګیا على مكانتكم تعملون منازلكم خپل طاقت او د خپل کوشش مطابق لګیا سمرقندی وی په دغه مطابق امام رازی انتم تعتقدون فی انفسکم انکم فی نهایت القوت والشدت امام رازی وی ګوره وی تفسیر دا ده چې ته د قوم ته وایي دا زه خدا سوچ کوي چې مونږ ډیر زیات پاورفل او طاقتور خلک یو زه زما باره کې جسم کونه کول شي کوي زه هغه دا تفسیر کړي ابن کثیر وی چې عمل کوي په خپل طریقه او دا ډیر سخت یاره د پدایت کې انی عامل او یقینا ز پیغمبر د ځان دی یقینا ز عمل کوونکې فسوف تعلمون زړه تاسو ته پته ولګي زم په خپل طریقه په خپل منهج باندې لګیا ما ابن کثیر وی زړه تاسو ته پته ولګي تاسو ته پته ولګي چې نقصان پچا باندې راځي خاص سپته بولګي مېاته چا سوک ته هغه چې راځي هغه ته عذاب یخزیه عذاب چې شرمیدلم تخویف څنګه نه تخویف اخروی تخویف دنیوی نیم آیت کې تخویف اخروی دی عذاب یخزیه او یحل علی عذاب مقیم عذاب اخروی دی مېاته عذاب یخزیه سوک هغه سوک ته چې راځي په باندې عذاب اوس پکون کې دی بذلیل کې د به اهانت کیږي د به عزت کیږي د به کې هلاکیږي په دنیا کې قرطبی وی ذلیل شه دی پاغه باندې چې لوګه پیراله الله په تور باندې په بدر کې ول به زاوی وای او به ول کنه دشمنان ذلیل شو دلیل کمزور شو ويحل عليه عذاب مقیم وسوق د اگاز چې باز عذاب باندې مشوادي صبر کو تا ته پته ولګي چې سوق د باز عذاب د مشوادي راځي د قیامت پر چې هغه باندې ختميږي إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنت عليهم بوكيل إنا أنزلنا عليك الكتاب ويكن مقتدر عليك كتاب قرآن سرى للناس دخل قد هداية دبارا بالحق دا حق سرى فمن اهتدى چاچ هداية سلکو فلنفسه دخل زان دفیده دباره دا کارو کو دیکھ وستا پیدا چې قرآن دې کو ومن ضل سوک چې بیلاری شوی قرآن نه پرې خدای نه وړ فإنما يدل عليها یې کنه بیلاری کیږي د خپل ځان د نقصان لپاره ځان دې غر کو ولی الله خو زما وستا قرآن ته محتاج نه دی کنه کته عبادت کنه الله ته پیدا وستا پیدا را بګه زما پیدا را بګه موږ ته خپل عبادت خپل پیدا وما انت عليهم بوکیل پیغمبر نه تر دې ذمہوار
که څوک مني و دې مني که نه مني ته یې ذمه وار ته خبر ورسوه. نبی سلم به دې په کفر ډېر سخت خفه کېده. امام رازي ربط لیکي نو قرآن کې څو ځای هغه دا تسلي ورکړه چې فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا. دغه د حالات ذکر کړل ته ځان وجنې دا خلک ایمان نه وروړي. سورة الکهف شپږم آیت، سورة الشعراء درېم آیت کې مو ته وویل لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. فاطر اتم آیت فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. ځان وجن دی بس چې افسوسونه کوي چې دی ولی ایمان نه وروړي دې کې دغه اشاره وکړه. نه امام رازي مخکې کې چې کله الله تفصیلی خبره په دې وکړه چې د مشرکانو طریقه غلطه ده، د عبادت غلط دی، د دې څخه غلطه لار اختیار کړې ده. کله دلایل پیش کړل د دې په سلسله کې فساد د مشرکانو په مذهب کې او په طریقې د پاره دلایل کله پیش کړو، کله ضرب الامثال پیش کړو، غلام مثال پیش کړم، کله او د سزاګانې ورولې، کله موحدینو ته جزاګانې ورولې. هغه باندې اثر نه کو نه اردفه بکلام یزيل ذلك الخوف العظیم عن قلب الرسول. او بس دا سه کلام پیش کی چې د پیغمبر د زړه نه د لوی خوف لري کی دا ځایل شي. نغه د آیت ته پیغمبر استا په ذمہ سره ابدادي ګوره ته پکېګه مچ داخله کې ایمان نه ورته او هو قرآن نزدکی قرآن ته نه کینې زمانو خپل کار بکی بس ته صرف خبر ورسوه که منی و منی کنی خپل کار بکی. د رسول په ذمہ باندې صرف اتمام حجت ته د قرآن صدق او صداقت رښتینواله بیانېږي او ترغیب قرآن ته. آیت کې مقصد تسلی د نبی انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق کې نه محمد صلی الله علیه وسلم را لګلې مونږ ته کتاب پیړو د خلکو د پاره، د خلکو له تعالی مې درکړه خو د خلکو د پاره دی، صرف ستاسو د پاره نه دی کنه. یو سړی کتابونه کې ځان لیولي کې خلکو نه ور کوي، نه د خلکو د پاره دی. ما در لګلې تعالی بالحق د حق د اظهار د پاره دی. سمرقندی معنی کې مونږ جبرئیل در لګلې ته قرآن دوړې دې د راځي د خلک دې درو بل حق ترو بل او حق توحید دی. سمرقندی للناس بالحق ابن جوزی معنی کې لجميع الخلق بالحق ليس فيه باطل. مونږ ټول خلق له قرآن را لګلې د حق د بیان نه پاره. په قرآن کې باطل خبرې نشته، غلط ټول پکې حق دی، یو غلطی پکې نشته. کډل وی سړی کتاب ولګي چې دا پکې غلطی په دا ټوټلی وی حق دی. امام رازی معنی کې للناس بالحق علیک الکتاب للناس بالحق الکامل الشریف، کامل کتاب دی او شریف ته ګوره د رضایت او سپکه خبره پکې نشته. لنفع الناس د خلکو د فائدې د پاره ده، ول اهتدائهم به ربای د خلک په لارو مو هدایت. امونږ د سره حق نه دی، د حق سره را لګل څه مطلب وهو المعجز، دا قرآن معجز دی، د څوک مقابله نشو کولی. او دا معجز د کېدل د دلیل دی په دې چې دا د الله طرفه دی. ځکه چې هر سړی به دا وایي چې ما کتاب لیکلی څوک جواب نشي کولی، څوک جواب ولیکي. لیکن څومره او د ما زمانه د قرآن نشوه چې مقابله وکړه، نه دا معجز دی که نه. ابن کثیر ویل جميع الخلق من الانس والجن، هغه ټول مخلوق د پاره دی خو انسانانو پیریانو د پاره دی. دی وته په دې باندې په قرآن باندې یې قرآن وته بیانې قرآن باندې ووري ښا. فمن اهتدى فلنفسه، نچا چې عمل کو په دې کتاب باندې تو بری دامانه کې هدایت سره په قرآن کې دی کنه. دې کتاب کې هدایت ته نه په دې هدایت پسې او په دې کتاب په چې څوک روان شو روان سره چې هغه مخ کې دی پسې منډي وي، دا مطلب نه دی. د خپل جون کې قرآن نافذ کو د چې سمدي نه د قرآن په طریقه پاسي د قرآن په طریقه نبی سلام متخول دي کنه. خانه چې قرآن کې ویلي سارمون نمون دی کوي، تهجد کوي، زو پسې بیا دغه دروغ نه وي. ولې قرآن کې دا دي چې دروغجن چې کوم د تباہ غرق ته ها کونو مع صادقین رشا وای دغه ده کنه. عقیده په قرآن باندې الله یومنی اسا شریکان نه مونږ بوتاو ته قبرون ته اولیاء او ته نیکان ته سجده عبادت نه کې دغه قرآن باندې عمل لګنه. نه دی په قرآن پسې زی قرآن باندې عمل کی. فمن اهتدى فلنفسه، هغه پسې روان دي توبري وي خپل نفس په هغه پسې لګول دي، نور سيزونه باندې نه زی نه دی کې د فایده ده. دی عبادت به د ثواب ملایويږي، د په دې کامیابیږي، د په دې باندې جنت ته زی، دی په دې قرآن په وجه باندې د اور نه بچ کیږي. فمن اهتدى سمرقندی وی چا چې ځان کې توحید راوستو د قرآن تصدیق یو کو په دې باندې عمل کی
نه دته به د خپل کړو د خپل هدایت ثواب ملاویږي د تر دې پیدا راخه ومن ضل فانما يدل نفسه يدل عليها امام طبری وی چا چې د قران نه مخ واړو کم چې موږ ته را لېږل دي او کم بیان چې موږ ته کړی دی د دې نه مخ واړو نه دی گمراه شو د صحیح لار نه د سوا او سبیل نه وړي د په خپل ځان باندې ظلم کی د ته بد هلاکت او تکلیف او درد راځي ځکه چې د الله عذاب هغه ځان ته متوجه کو سمرقندی معنی کې چې د قران نه مخ واړو پدی مانو نه د ځان د پر سزا لازمي کړه د اوس خامہ حوال بخوري څنګه چې ګټ خپل ده نقصان خپل له ومان تعالیهم بوکیل نه ته محمد صلی الله علیه وسلم پدې خلق باندې کوم خلق د چې مونږ ته لېګلې کنه دا کتاب چې مونږ ته را لېګلې کنه دا خلق باندې ته نه رقیب او ته دا څوکیدار نه چې د عمل څوکې به کې دا د افعال او تحفظ به نه کې بس ته رسول استا په ذمہ باندې بلاغ دے تبلیغ دے زمون په ذمہ باندې حساب دے تو بری دا معنی کړه سمرقندی منه ته په دی باندې مسلط ته په دی مسلط نه شابه خو پسین خطه کیږي کنه کې نه وږي ځان تبا کوي بس ته خبر اور سوا امام رازی معنی دا لست مامورن بیان تحملهم علی الايمان ته په دی مامور نه چې داخله په زبردستی سره مسلمانان کې دا آسان نشته دی دا ستا په ذمه نشته ته په دې موکل نه چې د دې ته هدایت وکړې ها انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب سورۃ 40 آیت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله والله يتوفى الانفس وفات کئی نفسنا پورا اخلی نفسنا کل اخلی حين موتها داغی د مرگ په وخت والتي وقتم علی لم تمت چې نمری فی منامها کل اخلی داغی ساونا داغی په خوب کې روح ته پورته کی ستالو کی جوسی سری زکه اخلی فیمسک التي نثار کیا غلا غروحنا قضا علیها الموت چې باغی د مرگ فیصله کړي ابر ایثار کی تاسو مزه وي بس سار چې کاکا همړ دی بس همړ ويرسل الاخرى وغنور روحنا را پریګ دی چا باره کې چې مرګ فیصله نشي نغی ته ویزه دا روزانه د شپې خېږي علاج مسمى تر یو مقرر وخت پورې الا ان فی ذلک الآیات لیکن پدې کې خامخا نخشتا د الله د خدای توب روزانه دغه جون درګي روزانه د نسا اخلي لقوم يتفکرون دا قوم د پاره چې فکر کوي کنه چې لکه بوتان سا اخلي ور کوي ک الله پاک سا اخلي ور کوي نه الله پاک کوي ها پدې کې فکر کوي رب ښکار دې ښکار څنګه د رستوي و چې دلالت او گمراهي دا الله په اختیار کې ده کنه او انسان ته خپل پیدا او نقصان دي نه هدایت لیدل د کې تشبیه ورکړي د حیات سره او ویخ سره او د گمراهي تشبیه ورکړي د مرګ سره او د کېدو سره نه څنګه چې مرګ او جون د الله په اختیار کې دغه سه هدایت او گمراهي د الله په اختیار کې ده او غدربته هم راځي لګري دي د دې بوتانو اس په اختیار کې نشته دي اسم د دې اختیار نشته ها ابن کثیر ډېر گفتگو دلته کړې ده الله خپل ځان خپل کریم نفس باره کې معلومات ورګي خبر ورګي نفس څنګه د الله شان مطابق ده بانه هو المتصرف في الوجود بما يشاء چې الله پاک متصرف ده په وجود کې چې هغه سو وړي هغه نفسونه خلق ملکی په وفات کبرا سره غټ وفات کبرا حفظه ملائک را لیږي هغه دغه روحونه واخلي بل وفات صغرا د کله چې دی ودشي ښه نه هغه ټیم دا دواړه کارږي دواړه وختونو کې هغه روح او ساګان نه اخلي لکه الله فرمایي 60-61 آیت د سورۃ الانعام وهو الذي يتوفاكم بالليل دلته سوې زموږ د ځای کې د موجوده ځای کې سوې الته وي يتوفاكم بالليل دلته وي والتي لم تمت في منامها خبر اورسه وهو الذي يتوفاكم بالليل
ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هلته دا خبره ده یو سیزن دغه آیت کې دواړه وفات ذکر کړل، صغرا بیا کبرا. او دا موجوده آیت چې کوم نه دلته اول کبرا غټ مرګ ذکر کی، بیا وروسته کې ذکر کی. هغه صحیح مړ کېدل اول ذکر کی، بیا وروسته پس خوب. دغه مطلب دی. مخکې چې کوم حقایق ذکر شو وروسته آیت کې د هغې په ثبوت کې بعضې نښو طرف ته اشاره کوي. دریم باب دی 52 آیت پورې دلیل عقلی پنځم پیش کی د وروستو نه په طرقې سره. مخکې چې پیش شو د هغې نه په طرقې سره په ډېر زور سره پنځم دلیل پیش کی. وروستو آیتونو کې د الله خالقیت ذکر شو، د هغه ربوبیت ذکر شو، د نفع او ضرر مالکیت بیان شو. اوس د انسان د دوه حالتونو ذکر کی، ودې کېدل او ویښېدل. په دې دواړو حالتونو کې د الله تصرف بیانېږي. که ته ویښ هم د الله په اختیار ویښې، که ودی نو هم د الله وده کړی او روح یې د نه وباسلی. د وجود سره د هغې تعلقي چې کله انسان نه روح وځي دی وده شي که نه، ځکه دی خو سالي دی، کله یېرېږي، کله خاندي، کله ژاړي که نه، څه تعلق یي په هغې موږ نه پوهېږو څنګه دی، علم غیب دی. الله یتوفی الانفس حین موتها. تو بری معنی کې د الله د الوهیت دا واحد، دا دلیل دی دغه د واحدیت او د قهاریت. د بل چا نه دی، یوازې د هغه دی چې هغه مرګ او حیات ورکوي، ژوند او مرګ ورکوي. څه چې هغه کول غواړي نه کوي، بل څوک د دې قدرت نه لري. الله یتوفی الانفس حین موتها. الله ساګانې اخلي، وفات کی انفس حین موتها، د هغې د مرګ په وخت نیټه پوره شي نه الله پاک د نه روح والی. قلبی معنی کې الله یقبض الانفس عند موتها، الله ساګانې اخلي د هغه د مرګ په وخت. ګوره یو 3 آیتونه امام رازي وروسته پیش کړي دي. وی کله وی چې توفته رسلنا، کله ملک الموت ته اشاره وکړي چې توفاکم ملک الموت، کله وی الله په خپله. دې کې خو اشکال نشته، الله یې په خپله اخلي. مشر کړی وله ملک الموت ته، هغه سره نور پرېختي دي، په هغې یې کوي که نه. په دې کې څه ټسل دی؟ دا خو یو خبره ده. نو اختیار خو د الله دی، نه هغې ته کار اولي کې دا ته وکړه، خو د هغه په اجازت یې کوي که نه. ملک الموت خو په خپله نه شي راته چې ستا نه ساولي، نه هغه پرېختي نور په خپله راتلی شي، هغه سره خپل عمله ده بیا که نه. ابن جوزی معنی کې یقبض الارواح حین موت اجسادها، الله مړ کې روحونه د هغې د اجسادو نه مرګ په وخت الله روحونه قبض کوي. یتوفی الانفس یقبض الارواح حین موت اجسادها، قبض کی ارواح روحونه قبض کی د هغې د جسود د مرګ په وخت. امام رازي وی انه تعالی دا خو الله دی، یتوفی الانفس التي یتوفاها عند الموت یمسکها ولا یردها الى البدن. پورا اخلي هغه ساګانې واخلي، هغه چې هغه وفات کی د مرګ په وخت کې نه، هغه سار کی بدن ته واپس رونه لګي، سار رونه لګي، روح رونه لګي. وی درې بیزاویم دغه معنی کې د بدن نه قبض کی راغونډي کی رای کاږي. پوه شوې؟ د روح اختیار اوزي د وجود نه، ځان پې پوهوې. بیزاوي دا وي تعلق یې هغه سره قطع شي، هغه روح که بیا دا غواړي چې زه دا ګوتې وړه کړم او زه دا سترګې وغړم، خو هغه بیا نه شي کولی. د هغه روح اختیار د دې وجود نه وځي، د هغه اختیار د ده نه ختم شي. هغه خو بس لړه که نه، خو خپل ځای ته لړه. والتي لم تمت في منامها، والتي وہ دا عطف تے خبر بھی. ويتوفى ايضا يرحمك الله، ويتوفى ايضا او وفات کی اخلی پورا اخلی هم دغه رنګ هغه چې هغه نمړ کېږي، نمړ کی لم تمتو نو وجنی نمړ کېږي فی منامها، د هغې په خوب کې الله یې نمړ کړي، نو د هغې نه ساوا نه اخلي، دې ته لړ شه نه، هغه هم اخلي خو هغه واپس رالیږي، وروسته به وي ښه. نو والتي لم تمت فی منامها سمرقندي وي د ده سام ایساری کله چې دی ودشي نه بره ایسار کېږي نه، چې ویښېږي نه بیا رولیږي. ويتوفى التي لم تمت في منامها، ابن جوزی وی هغه مفات کی د هغه نه روح اوچتي سره سره تعلق یې وځه. لم تمت فی منامها چې هغه لم تمت نمړه کېږي د هغې په خوب کې. دلته ډېر تفصیلي بحث قرطبي کړی، زه بس سري به ته راغلو. هغه وی اختلف فیه، په دې کې اختلاف کړی شوی دی. امام رازي هم تفصیلي گفتگو کړی، خو د هغه نه ما یو پیراګراف راغستی. نو بعد دا وی چې یقبضها دا ایثار کی عن التصرف مع بقاء ارواحها فی اجسادها،
د ایثار کړي د روح د وجود کې څه تصرف نشو کولی اگر چې سنه د روح څه شمه او څه اثرات دلته کې پاتې کنه ته دا وي يقبضها عن التصرف مع بقاء ارواحها في اجسادها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الاخرى هغه کم چې وجنی هغه پری دی نو رولېږي چې کم رولېږي وهي النائمه دا غودي نه دی را پدېږدي نه دی دنیا کې بیا اختیار چلول شي کنه سار پاسي کنه وجود روح دغه تصرف هی کنه دا ابن عیسی ویلي دا ټول آیت تفسیر کې خاطر دې نه کوي ګوره فراداوی چال مانا ويقبض التي لم تمت في منامها عند انقضاء اجلها فراسوي معنی دا او قبض کی الله پاک ساری ځان سره اغا لم تمت في منامها قبض کی الله اغا چې هغه نمري په خوب کې دا خوب په وخت نمري نغمبر بوزي به رولې کې دې پاسي کنه قال وقد يكون التوفيها نومها فيكون التقدير على هذا بارك وفاتها نومها سوق دغوي وقال ابن عباس وغيره من المفسرين ان ارواح الاحياء والاموات يكن روحنا د ژوندو د موت تلتقي في المنام یو سره ملاقات کی فتتعارف ما شاء الله منها نه پیژنګلو کی څنګه الله وړي ناغي یو ولې پیژني فیضا اراد جميعها الرجوع الى الاجساد امسك الله کله چې دا ټول اراده وکړي چې موږ خپل جسو ته ټول روحونه برا نه الله هغه روحونه ایثار کی چې کوم باندې مرګ لګي چې مرګ نی لګي نه غلان درولېږي دا را لګي دا اختیار د چا دی دا ستاسو دی بوت صاحب دی کله دا الله دی لاندې باندې دایم دغه بچای کې ګرځي تدل کې ټټ د جوړې د بوتانو عبادت کې ظالم دا سکه ظلم کې اخته دومره واضح دلایل قرآن پیش کړي د الله په ویلو خلک بیا موږ پوه نشو سعید بن جبیر وی ان الله يقبض ارواح الاموات اذا ماتوا الله روحنا قبض کی د مړو کله چې د مړ شي و ارواح الاحیاء او د ژوندو مړیم روحنم الله قبض کی ځانا مو کله چې دی ود شي یو بدل ته پیژني نفيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى اي يعيد واپس ولګي سیدنا علی نے بیا روایت نقل کړی دی فما راته اغه چوینی نفس د ود سړی وهي في السماء د پاسمان کې مخ کې داغه د لګلو نه دی له وجود ته نی راغلی بر دی ګرځي فهي رؤيا صادقه غریشتنی خوبي دا ول احزم کې دی جوړه ها ټیمونی چې جره 12 بجې یا مولا بانګ موقع ته بس می هر ټیم خوب لیدو وما رأته بعد ارسالها اغا خوبنا چې دې پست راتلون وویني اگر علی ګره د الله پاک دنیا ته واپس کړي دي مونږ د پتلو راتلو مونږ نه پویو کنه دا ټول دکېږي 31 سال خو مونږ خوبونه کړی کنه مونږ ته پته نه تاسو هم پته نشته کنه مونږ ته پته نه لګي الله علم نه پدې کنه حدیث هم پدې کې مونږ د وایي صاحب نور دلو چې روح برزي هر یو روح بر سجده کوي حالت سجده کوي بیا واپس راځي کنه هغه خوبونه چې د پس د ارسال نو ویني د پس تر علی ګر نو ویني او وجود کې د ټینګېدو نه مخکې استقرار نه مخکې نه دا شیطان د تاغه القا کړي ها دا دغه باطل خیالات دي دا رؤیا کاذبه دا دروغجن خوبونه سند باندې کار بغیر خبره مزیدار ده ابن زید بیان نوم وفات خوبم وفات والموت وفات نو موت وفات واړو کې تمره یو کې د پاسي بلکې بیا ډېر مو د پاسه خیال هم ده سیدنا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث نقل سند نشته د قرطبی لیکلی کما تنامون لک څنګه چې تاسو د کېږي فغذالک تموتون دغه هان ته بدا سمړ کېږي او څنګه تاسو سار د خو پاسه دغه هان تاسو قیامت کې پاسه ها عمر بویا نوم او خل موت سیدنا عمر بوی نوم چې خوب دا روړ د مرګ تپوس یو شو آیا جنت والا بود کیږي نبی صلی الله علیه وسلم لا نه نو د کیږي ولا نوم او خل موت دار قطنی ویلي کړی دي حدیث هغه تخریج کړي نه نوم چې دی ود کې د الله خل موت روړ د مرګ او الجنت لا موت فیها او جنت کې مرګ نشته دی دابل داسې فلسفیانه غونته کې تعریف ته وقال ابن عباس فی ابن آدم نفس و روح آدم زوی کې نفس دی او روح هم دی بینهما مثل شعاع الشمس
فالنفس التي خدي دوړ بمینس کې د انور د شواون ته کې یو پړک دی فالنفس التي بها العقل والتمييز دا یو بحث دا نه کول غواړم دا په دې وجه ما مرضی بار تم پر نفس جدا شه دی او روح جدا شه دی دا یو بحث دی کنه تفسیر سره څه تعلق ته ما ته غوخه چې تفسیر سره یو شی متعلق نه هغه نه راغله ما زه پرې دم بیا خبر ته خبره وره دا ما شروع کړه نفس هغه دی چې پاغه باندې سړی عقل او تمیز پدې کی او روح باندې د حرکت کولی شي دا خو دی وی او لکه سند حسین ابن عباس نه کلم نه دی ابل دا خبره د قرآن حدیث هم نه خپل ځان کې نه فیضان نام العبد کله چې انسان ودشي قبض الله نفسه ولا نفس واخلي ولم يقبض روحه روح نه قبض کوي دا رسوي نفس د وجه په دې کې عقل او تمیزي ټیک تا عقل تمیز ته اوچت شي او قشيري ابو نصر وی چې وفي هذا بعد دا خبره لري ده پوښوي ازل مفهوم من الايه وې د آیت دا معلومیږي چې ان النفس المقبوضه في الحالين دوړو حالاتو کې الله پاک نفس قبض کوي ودنیم اوچتي او د مړ نیم اوچتي نه ته وې د ریبل نه صرف عقل ته میوزت کړ حرکت کوي نه مړ حرکت کوي ورسې دی په دا یو غد بحث ته دا مې زنه کوم کنه دا بیا چاشو کې کې ځان وګورو کنه پکې بل ډلم نه چې وقد اختلف الناس من هذه الايه في النفس والروح دخل کې اختلاف دی په دې کې چې نفس او روح یو شی دی هل هما شیء واحد او شیئان على ما ذکرنا هو الازهر ظاهر خبره دا ده چې انهما شیء واحد دا یو سیز د دواړه او صحیح آثار حدیث په دې باندې هغه دلیل دی وي چې کله روح وځي کنه نه هغه په سړی سترګې وي نظر پاتې شي بارا کنه خبر ورسې دی ملائک چې انسان له ویراشي بل حدیث دی بده کې ناغي ته وی اے پاک روحا روزا د پاک جسد نه روزا د جنت زیری واخلا روح او ریحان رب لرضا راشه رب ستا ته غصه نه دی راځه ناغه ته وی پاک نفس پاک روح روزا کنه ایتها النفس الطیبه خیال دې نروز وی کنه ها خو صحیح ودا د بیا درې مرای لیکي چې انه جسم لطیف دا یو باریک وجود دی د جسم د روح یادي او وجود نیول دی دا مشابک دی ته وی کنه بد سره لاس کې لاس تم د یو سیستم راغی د روح نه دی بل ته د خپل ته دغه ته سرګو ده کنه ناغه چې خوځي نه اندامونو سره مو خوځي نه ټیک ته سیستم زمونږ سره ټچ دی لکه یو سافټویر غونډه کې بوته وایو پوه شئ په دې باندې نور حدیث هم د پیش کړی سار چې وی ته سملې کنه د شپې چې سملې کنه نه دا دوا کوي نه کې مې ته اشاره کړی دا خپل بستر دې پاک کی د الله نوم دی والی پوه شئ نه چې کله دې د ډډ لګولو اراده وکړي په خیر ډډ دې سملې دې وی سبحان ربي سبحانك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها تاسو الله بسم قاموت وحیا ده کنه سره بس نیمه دوا ده نو چې سر لګین دا ډډ لګین دا بووي سبحانك ربي وضعت جنبي مسنون اسکار کې راشدا وبك ارفعه رب استاپ سبحانك ربي پاکی تعالی زما رب وضعت جنبي ما ولګول خپل شا او استاپ برکت باندې استاپ عزت باندې بزدا ملاو چتوما کجرتا دما نفس بر ایثار کا کنه مړه دې کرم نفغفر الله ته بخنوږي او بخاری ابن ماجه او ترمذی زوی فرحمها بدل فغفر الله الفاظ به کې بدل دي فرحمها دي خو پسې وا ان ارسلتها کجرتا دار علیګ فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ټیک شو کجره هو پاسې دی الحمدلله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكرهم ٹھیک شو سوګي لاس به دې دغلان کې خدا نن ګلان دی وی اللهم بسمك اموت واحيا اګه جپاد الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ټول اشته ها ټول باندې دا پکار دی ګورم مخکي فيمسك التي نثار کیا غ نفس قضا عليها الموت او روح سار کی قضا عليها الموت او چې فیصله کړی پاغه باندې مرګ ها فیصله کړی نه واپس نه را لېږي ويرسل رولي ګر افریق یا لخرا غنور
هغه نور ارواح الله چې بره هغه تیری بره هغه قبض کړي نغه را پرېږدي الی اجل مسمى تر یو مقرر نیټې پورې هغه رولېږي چته رولېږي خپل وجود ته رولېږي خپل قالب له خپل جسم نه رولېږي ها هغه رولېږي هغه ویښ شي پاسي الی اجل مسمى دغه د عمر تر ختمې دو پورې ها هغه پورې ګور الله پاک ار یو مقرر روح ته مقرر جوسه ته هغه خپل روح رولېږي ګور ته بستا روح واپس راځي هغه دانه چې غلط شي د بل تن جوسه ته لړ شي الله پاک به کې نه غلطيږي ها د څومره په زرګونو په کروڑونو روحونه الله پاک اوچته به واپس عليږي چې ته یو غلط نشو چورګه د ځوان هغه بوډا لړ شي د خځه غسړي لړ شي سړی خځه نه 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 خو مقرر په خپل غلطيږي نه پکې نه غراليږي هم بادشاہ له غلام نه سپایي ټول خپل آیت کې یو عظیم شان تنبیه ده امام قرطبی لیکي چې الله پاک لوی قدرت تخکار کیږي دا خدای توب او دا طاقت تخکار کیږي تا دماغ نه غلطي کی او روزانه روحونه اغستل او روزانه پکې اچولو آسان کار دی او ګران کار دی کنه ابن کثیر دلته دوام لیکلی دا بیا وقال بعض سلف بعض علماء نے کانو رحمهم الله يقبض ارواح الاموات اذا ماتوا الله د مړ روحونه چې کله اخلي کله چې مړ شي او ارواح الاحياء د ژوندو روحونه مخلي کله چې دی ودی شي ټول وجدي بیا ته واپس کی ژوندۍ تا کړ د مړی هغه په هغه ست به اخر کې ورګي ا دې بل د ارزي هغه ست دلم بیا دیم سبق پس وجدي خو پورا ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون ان فی ذلک یکن پدې کار کې د الله پاک چې نفس قبض کی د ود سړی او د مړی او بیا را لیږي رستو پدې کار کې دلته ساری او وخل ورګي پدې کې عبرت ته پدې کې نصیحت ته پدې کې راغ چاره پاج فکر او تدبر کې بیان دې دغه د پاره پدې کې چې الله پاک ژوندۍ چاره چوغړی ملکی چاره چوغړی پدې کې هغه سړی د پاره لوی خبره ده ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ام اتخذوا بلکې دی خو جوړ دي من دون الله الله مقابله کې شفعاء سفارشان د الله نخکتا قلوا يا ولو كانوا لا يملكون شيئا قلت يا ولو كانوا اگر چې دی ودي لا يملكون شيئا چې د هیڅ اختیار نه لري ولا يعقلون او نه دی عقل لري نبيام تاسو دي سفارشان غنه بیام تاسو وایي چې دی موږ د الله نه پزور اخلاصي دا خو پس پویږي نه اختیار نشته د سفارش نه ته بیام وجه ما سفارش وکي الګ لا يملكون شيئا اته سفارشان دي ما به خدای نه خلاصي دا سوي مړه د دې اختیار نشته اختیار د چا دی قل لله شفاعت جميعا او ټول سفارش د الله په اختیار کې دی دغه خو خدا د سفارش چې څومره قسمونه ټول هغه په اختیار کې دی پیغمبر ته د سفارش اجازه باغ ورګي پرختو تباغ ورکی حافظان تباغ ورکی عالمان تباغ ورکی بل څوک په زور سفارش نشو کوله ثم الیه ترجعون بیا وتاسو هغه طرف ته واپس کولی شي آیت خدا آسان تفسیر اځي کتابونو وګورئ سوي کافرانو یو اعتراض او یو سوال وی پیش کړي هم راضي وي نبی سلام ته مونږ د دې بوتان عبادت په دې نظریه نه کو چې دا خدایان دي ضرر او نفع ورګي مونږ په دې نظریه نه کو بلکې مونږ په دې وجه باندې د عبادت کو چې دا د نیکانو خلقو شکرونه دي دا الله خاص سړی دي دا نیکان خلق دي نه مونږ په دې وجه د دې عبادت کو چې دا مشران چې دي دا به مونږ د پاره د الله بني سپارش کی دا بزرگان مونږ په دې وجه کو مونږ دا نفع او ضرر نه ورګي خو په دې کو چې دی به خوشاله شي دی به مونږ الله رضا کی نه الله دا خبره غلطه ده اگر روح بیا راځي نه روح ذات وې روح خو یو راځي نه دنیا ته خبره ده هغه خبره خو غلطه شو چې دی روح دې تصویر تر نه وځي دا خبره دې غلطه او دا سپارښت دې غلطه ده داغي اختیار نشته ما لایم لیکونه شیا د مشرکانو حماقت باندې تعجب عقیده شفاعت شرکیه باندې زجر
دی بانی جوړي چیرې موږ د بزرګان عبادت په دی وجه نه کوي زموږ معبودان دي بلکې دا د الله په زموږ سپارښان دي زموږ دي سپارښان ګڼو په دې عقیده ولرت کې چې دا هرګز شفاعت نه دا سپارښان کې دي شي تا ته چاوي دا شفیع دی که پیغمبر عبادت کې مثال پتا ورو نه هغه پیغمبر هم په زور سفارش نشو کولی الله پاک یې درشو اډر وته نه دی کړی نشو کولی او چې وکړي نه ته مشرک تا د هغې عبادت کو مشرک د پاره سفارش نشته که نه هغه به د موحد کوي او قرآن کې شفاعت تاسو به ووایئ که نه چې دواړه مؤمنان یې ګورئ شفاعت کوونکي مؤمن او چې سفارش کېږي چې هغه مؤمن وي خو که دی کې یو مشرک هو نو شفاعت خوبونه د دې نه ویني اب ساده عبادت نه څه خبر دی دا چې مال په دې نظریه باندې عبادت کوي هغه تصویر ولا بزرګ خبر دی چې تر راځي دلته کې ټیټو پاس کېږي برکت کېږي هغه څه خبر دی عالم الغیب دی سو ام اتخذوا من دون الله شفعاء بلکې دی خو جو کړی د الله نه علاوه نور سپارښیان دې مشرکانو الله نه علاوه نور الہ جوړ کړی هغه نه علاوه نور خدایان ځانه جوړ کړی عبادت کوي چې دا الله ته زموږ سفارشونه کې زموږ حاجات باغ ته پیش کی تو بری دا وي زموږ حاجتونه ضرورتونه به الله پاک ته وي هغه به پوره کوي زبو ته هم چې بچی را کنه دی باغ ته وي الله ته به وي نه الله مال بچی را کوي تو بری دا تفسیر کې دا صحیح ده ځکه دی خو به وای د آخرت سفارش نه کو کنه سپات دنیا دا کول نه بچا کولو برکت الله په مال او حال کې واچو دا نه سفارش وای د آخرت نه ده کنه دنیا هغه آخرت خو هغه آخرت کې د هم ګډه وډه وکنه قیامت کې د خدای غنه او چې کوم زمونږ ده کنه نه هغه شفاعت یکدم دی هغه نشیدلې دی کې خدا سي مو جړو کې براواز زره کنه دی بیا ژوندې شي نه سپارش هغه نظریه نشته کوم چې موږ پیش کوو دی دنیا دا کارونه یره د امې خمینو دی کې تو یا لات سیب تعالی مې دا ماستر اورې دي تو یا کنه چې دا وږي زمونږ نه مني او استاغوي हमारी مانتا नहीं और उनकी टालता नहीं है ना دا نظریات عبادت کو د بوتانو سمرقندی په دې نظریه به کو لیکه تشفاع لهم دې لپاره سفارش کی دې لپاره من دون الله شفاعه ابن جوزی لګي دا بوتان مراد دي دې دا خیالو چې دې به زمونږ حاجتونه الله پاک ته پیش کی اکثر مفسرین دا وي مقاتل وی چې شفاعه مراد بوتان نه دي بلکې ملائکه دي چې دې به الله پاک ته زمونږ سفارشونه پیش کی مسائل به پیش کی مصائب به پیش کی یره چې تیل ګران شي وي دی بوته وي نه به ارزان کی دا مسئله بالته پیش کی قرطبی ګوره د رستو آیت سره ربط راوسته هغه وی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون دیکن نخی داغه چا دا په چې فکر نه کار لم یتفکروا دی فکر نه کو ولکنهم اتخذوا الهتهم شفعاء لیکن دی د خپل خدایان نه سفارشیان جوړ کړی د الله درباریان سفارشیان ته جوړ کړی سوچ او فکر نه کی پدې کې او چې مونږ خو دې نظریه باندې پدې نظریه دی عبادت کو چې دی په الله زمون کارونه کوي نو قلت دعا اولو كانوا لا يملكون شيئا وایته محمد صلی الله علیه وسلم آیات او سبدا خدایان بیام سفارشیان غړې منې با کچری دی اختیار نه لري د هیڅ قسم نفع او ضرر بیا هم تدا کې هغه تعالی سکول نشي نه ته بیا هم د سفارشي غړې ته وې چې زما سفارشي ته الله بګوي هغه نه سفارش کول شي نه خو نه بد هیڅ هم نه زړه د ویم چې سن شو کول نه ته بیا هم سفارشي غړې ولا یاقلون نه پويږي په څه باندې ته بده باوجود هم بیا سفارشی غړ یعنی می غړ سفارشی دا کار دی غلط ته ګوري هغه سفارش نشو کولای هغه ستا کار په خدای نشو کولای چې ته ہماری ان کے آگے ان کی خدا کیا ہے کہ دا خبر دی غلط ده لا یملکون شیئا اختیار ګور نه لري ته به چې الله دله اختیار ورکړل دی پر اختیار یا ولی دی الله ولې اختیار ورکړل الله لا یملکون شیئا هغه اختیار نه لري هیڅ اختیار نه لري ولا یاقلون نه پويږي پیس نه پويږي ساده بات نه خبر دا جمادات کنه قرطبی وي نه دا تاسو ته بزرګانو نه کان دغه بخکاری خو ګور دي اختیار نه لري اختیار د دې ګور نشته دي امام رازی دلته په دې باندې اوسو نقطې لیکلي ان هؤلاء الكفار ما ان يطمعوا بتلك الشفاعه من هذه الاصنام دې کفارو دغه بوتاونو دغه سپارښو تمل الله یا دغه علماء او زهادونه د کوم تصویران چې جوړ کړو دي کنه
نو اول وجه دا چې باطل دا خبره باطل ده ځکه چې دا جمادات تی ګټه ده نه ګټه ستا د عبادت نه خبرېږي او ګټه به تاله څوکي څنګه پای کې عقل څه به تاله وکړي په دې طریقې سره باطل ده. دویم باطل په دویمه وجه د هغې د باطل دا ده لأن فی یوم القیامه لا یملک احد شیئا قیامت پر هېڅوک د هېڅ څیز اختیار نه لري هېڅوک د شفاعت اختیار نه لري مګر د الله په اذن شفاعت ټول د الله په اختیار کې چې هغه چاته اجازت ورکړي چې وکړه نه هغه به کوي او چا د پاره شفاعت کولی شي که نه چې هغه د الله عبادت دنیا کې کړي او موحد وي او څوک چې کینه چې هغه هم د الله عابد وي صحیح موحد وي ځکه دلته وایي چې قل لله شفاعت جمیعا ووایه شفاعت خو صرف اور صرف د الله په اختیار کې دی ټول شفاعتونه د هغه په اختیار کې دي که کبایرو دپاره کېږي که صغایرو دپاره کېږي خو شرط دا چې مؤمن به وي که فرښته کې که عالم کې که حافظ کې که یو دیندار کې که یو نبی کې دا ټول قسم شفاعتونه دا د الله په اختیار کې دي شفاعت بالاذن شته شفاعت مونږ منو مونږ شفاعت منکر نه یو شفاعت منکر معتزله دي هغه چولټ نه مني مونږ وایو شفاعت بالاذن شته او شفاعت بلا اذن یعنی بالجبر او بالقهر چوته وي هغه نشته په زور د الله رسول نشته دا خو الله نشي بیا خو دغه سیب الله شي کوم چې خلاصول کی له ملک السماوات دغه په اختیار کې دی بادشاہ د اسمانونو د ځمکې چې ځمکه او اسمان دغه په اختیار کې شفاعت هم دغه په اختیار دی کنه ثم الیه ترجعون بیا تاسو هغه ته واپس د آخرت کې تا ته بیا پته ولګي هلته بل سترګې وغړېږي چې شفاعت ته چاو شفاعت په باب کې قیود او شرایط د دې په عقیده شرکیه باندې رد شفاعت ټول د الله په اختیار کې ته د بوتانو مخې عبادت د دې کې نه اسې کړو کې هندوستړ یو خدای ناره ده کنه اسې لګیا دی دا عقیده دی غلطه ده ته په دې نظریه باندې غیر عبادت کې چې دی ما الله نه خلاص یا زما کارونه په الله کې دا غلطه ده شفاعت اختیار صرف ټول د الله سره دی څوک هم د هغه د اذن نه بغیر شفاعت نشي کولی شفاعت ډېر قسمونه دي نه پایې کې جمیعا هغې ټولو ته به جمیعا کې اشاره وشوه قل ووایه پیغمبره د خلکو ته ووایه لله شفاعت جمیعا که چېرې تاسو عبادت د دې بوتانو په دې نظریه کوئ چې دې به تاسو شفاعت کې الله ته نه تو ووایه صرف د الله عبادت کوئ ولې شفاعت ټول د هغه سره دی د هغه توحید ومنئ ټول قسمونه شفاعت د هغه په اختیار کې دي هېڅوک د هغه مخې ته کړونج نشو کولی تاسو له پکار چې الله ته په سجده شئ مړه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له شفاعت بالاذن دغه شي کنه دوه ایتونه ثابت نشو دا درې مې لله شفاعت جميعا شفاعت بالاذن دین ثابتېږي چې الله پاک ولا اختیار ورکی تملیک ورکی اختیار ورکی نه بیا کولی شي دلته قرطبی لیکي نص دا واضح نص دلیل آیت حساب مخه فی ان شفاعت بده خبره کې شفاعت ټول د الله په اختیار کې دي ولا يشفعون الا لمن ارتضى دا آیت پیش کړه بل هم مخکې وی کنه چې الله پاک چا ناراضه دي کنه هغه باره کې سپارښت په ملایوي له ملک السماوات دا الله په اختیار کې دا بچی د اسمانونو د ځمکې واکه اختیار دغه په اختیار کې دي اتاو چې سه عبادت کوي مخلوق د الله نه علاوه دغه په اختیار کې شي نشته نظم کوونه اسمان نظم کې اسمانونو خزانه د الله په اختیار کې دي پدې کې امر او حکم دغه چلیږي دا دغه مملوک دي پدې کې د بل چا غوړي واکه اختیار دا دغه دي ګوره ته پارام کې نه دغه مشهور مکهګا دا الله پاک دي چې هغه کله ختمي به چې هغه ودانی به ته دا مو وای چې دا پلان کې کار د پلان کې پدې کې څه نشته ثم الیه ترجعون بیا تاسو هغه ته واپس کولې بشي الله تاسو واپس دا هغه بتاو تاسو د شرک سزا غان درکې چې چرې په شرک باندې مړې خبرې وي تاسو له پکای چې خپل اصلي مالک چې زمکه اسمانونو مالک ته ستا په نفع نقصان باندې قادر دی ته د مرګ نه پس هغه روانې دلته هم دغه په اختیار کې پیدا کړی ما غیر رستو ما غلط نه هغه عبادت وکړه وې د غلط شي پوجا پاٹ کې صحیح چیز صحیح ذاتو کا چې الله او پیژنه او هغه عبادت وکړه چې ستاسو پیدا ضرورت سي رستو نه ګوره ولا ان سالتهم کجرته تاسو کې د دینه اے نبی د دې خبره تاسو کې من خلق السماوات والارض چې چاز مکاس مون پیدا کړی تاسو ته وکا او دغه او لا یقولن الله دی بخامه خوای چې الله پیدا کړی دی بیزاوی روایت لیکله چې نبی دې تاسو کنه دی غلی شنو آیت راغی چې الله پیدا کړی
قل فرأيتم تو آیا تاسو څه خیال دی دین تاسو کا تاسو څه خیال نه ما دا غصب بارکه تدعونا چې تاسو را بلې من دون الله د الله نه سوا دی بارکه ما دا خبرو کا ان ارادنی الله بدرن کچره الله د ما بارکه ارادو کې دیو تکلیف ته رسولو هل هن کاشفات الضره نا آیا دی کی دی شي لری کون کی دا تکلیف هغه در کول شي او ارادنی برحمه یا غواړي په ما باندې سره رحمت هل هن ممسکات رحمته آیا دی بندون کی دی شي دا غد رحمت قل حسبي الله هو یا الله مالک فی الله پورا ده کنه علیه یتوکل المتوکلون توکل کی پاغه باندې پاغه توکل کی توکل کون کی نمونږ ته هله بګای چې پاغه توکل کو مونږ د بوتان نه مې راوخه قل یا قوم و یا زما قوم عملوا عمل کوي علی مکانتکم په خپل طریقہ انی عامل بشک از عمل کوونکم په خپل طریقہ فسوف تعلمون نتا سو په ډیر زر پوښم پته بولګي من یاتی عذاب جسوک دی اغا چې راځي غل عذاب یخزیه چغر سوا کی ويحل علیه نازل بشی په عذاب مقیم عذاب دا من شوالی ان انزلنا علیک الکتاب بشک مونږ ته باندې نازل کړی کتاب للناس د خلق د هدایت د بارا بالحق د حق سره فمن اهتدى چې هدایت اصل کو فنفسه د خپل نفس د پیدا د پاره دی امن دل سوک چې بلار شد د هدایت نو قران نف انما يدل عليها کین غبلار کی د خپل ځان د نقصان نه پاره ومان تعالیهم بوکیل نه تدی ذمہوار الله يتوفى الانفس الله وفات کی نفسنا حين موتها دغه د مرګ په وخت والتي لم تمت اغ نفسنا چې نمري فی منامها اخلی داغي ساونه مو داغي په خوب کې الله یخلی فیمسک التی نثار کې روحنا ځان سره قضا علیها الموت چې پاغي د مرګ فیصله کړی ويرسل الاخرى ونور روحنا را پرېګ دی دنیا ته اله خپل وجود ته رولېږي لا اجل مسمى تر یو مقرر وخت پورې ځن کدن پورې ان فی ذلک لا آیات یقین خامخا پدې کار کې تا چې اور نغښت د الله د قدرت او د طاقت د خدای توب د اقام د پاره چې فکر کوي امت تخذو دی پدې کې سوچ نه کی بلکې دی خو جو کړی من دون الله شفاعت الله مقابله کې سفارشیان او د الله نه علاوه قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ويا اگر چې دی د صحیح سیز اختیار نه لري بیا هم ته سفارشی غني ولا يقولون دی عقل لري بیا هم سفارشی غني قلوا آیا دا خپل خبره پرېږدي لله شفاعت جميعا سفارش ټول د الله په اختیار او پاډر دی له ملک السماوات والارض غدا پارا بادشاہی د اسماء نظم کې دا ثم الیه ترجعون بیا تاسو هغه طرف ته واپس کولی شئ.